شي نو دا وایي کله نه چې زه ستا دې کور ته راغلی یم نو خوشحالي مې ونه لیده، ما تا کره اډوخا د ورځ ونه لیده، تا ماله څه راکړي دي؟ دا ناشکري د خاوند نه د الله، بلکې دا د الله تعالی ناشکري ده، او داسې ښځې به جهنم ته ځي. افسوس دی جنۍ مور پلار الله اکبر یا مشره خور وي نو دا وایي که چېرې خاوند درته څه ووي نو بچي ورته په مخ وغورځوه، په مخ ورته بچي ګزار کا او راځه تې نه مونږ کره ستا ډوډۍ ډېره ده. ګوره چې دې مونږ په عدالت کې څنګه راکاږو. داسې مور پلار ظالمان دي، دوی ته دا نه دي پکار چېرې مونږ خپله لور د خاوند خلاف کا نو مونږ دپاره په جهنم کې سخت عذاب دی. د ښځې د خاوند نه د ښځې د خاوند په منځ کې جدایي راوستو والا ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د شیطان اولاد ویلی دی. الله جل جلاله فرمایي چې ښځه د خاوند او خاوند د ښځې دپاره د سکون ذریعه ده. په کالو ښځې ته هغه سکون نه ملاویږي کوم چې ښځې د خپل خاوند سره ملاویږي، او دغه شان په غټو غټو ګاډو کې سړی کینی ګرځي خاوند ته هغه سکون نه ملاویږي کوم چې دته د خپلې ښځې نه ملاویږي. نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث مفهوم دی چې په هغه ښځو د جنت خوشبو هم حرامه ده چې د خپلو خاوندانو بېجا مطالبه کوي او پریشانه کوي. ښځې له پکار دی چې د خاوند د غم او د خوشحالۍ ملګري جوړه شي، دا نه چې د خاوند په خو وختونو کې هغه سره وي او چې کله په ده باندې خراب وخت راشي نو دا بیا جګړې شروع کړي. خاوند ته د خپلې ښځې نه صرف دوه څیزونه پکار دي، یو د خپلو بچو بهترین تعلیم او تربیت، او دویم د خاوند اطاعت. دا د ښځې فرض دی چې خپل خاوند خوشحاله وساتي، د خپل خاوند فرمانبرداري وکړي، په نیک نیتۍ سره د خپلو بچو پرورش وکړي او خپله واده کړې زندگی د خاوند په طرز عمل د تیرولو کوشش وکړي چې خاوند مې په څه خوشحالیږي زه به هغه شان کوم. نو ای زنانو، ای زما خویندو میندو، د خپلو خاوندانو حقوق وپېژنو، قدر یې وکړو. د جنتي ښځې نشانې دا ده چې خپل خاوند خوشحالۍ په هر حال کې راسي ساتي. د لوڼو مور پلار به تعلیم و تربیت په ښه طریقه کوي، دې له به زور ورکوي، خو د لور د واده په وخت کې د خاوند د حقوق هم تعلیم ورکول پکار دي. دا واده نه پس دی د لور په کور کې د مداخلت کولو هر کس کوشش ونه کوي چې دا ښځه خپله ذمہداري په ښه طریقې سره ادا کړي. او کوم نارینه لونه که چېرې داسې وي د بل کور نه یو زنانه راشي او دا نه پوهېږي داسې زموږ لونه دي، داسې زموږ خویندې دي چې په کور کې کارونه نه دي کړي، نیازبینې لوی شوي دي. نو نبی علیه السلام چې کله عایشه رضی الله تعالی عنها واده شوه او نبی علیہ السلام راغله نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی عائشہ ډوډۍ، نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل او عرض کو چې د الله رسوله زه په ډوډۍ په خولو سب ویګم، زه خو تا د ګوډیانو مې لوبولو ګوډیانو ته دروچته کوم مال ورچل نه راځي. نبی علیہ السلام اور واغستل او هغه ته طریقه خي خنو زبده د ډوډۍ په خکه زبده در چالو خیمه نو اور اخلي وړل هم دی بیا وړو ته هغهږي بیا ودی داسې پیړه په دې طریقه باندې پیړه جوړیږي، بیا پیړې نه ډوډۍ جوړي او بیا په تیغ نه باندې په دبخي باندې اچي او بیا پخي او بیا هغه ډوډۍ راخلي بیا نوړی نیمي او عائشہ رضی الله تعالی عنها په خپل کې په خپل لاس مبارک باندې نوړی ورکي. عائشہ رضی الله تعالی عنها وای خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیره بهترینه ده، ډیره بهتره ده. ځکه کله نبی رسول الله باندې وحی راغله نړمبنه لیدل قاتل وسرا دا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها شیو، خو یې دا غي نه ډیره بهتره ما ځکه چې نن مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس مبارک باندې نوړی راکې ډوډۍ الله کی. نو عزتمندو دا د نبی علیہ السلام دی امت لپاره یو نمونه خودلو، یو تربیت. نبی علیہ السلام
په هر حال کې د دې امت تربیت کړی دی چې په منبر باندې کېنم نو د سړو ته به د قرآن او حدیث تربیت ورکوم او هغې ته به دین ښیم او چې په کور کې یم نو خپل بیبیانو سره به زه امداد کوم. نبي علیه السلام موږ ته طرز زندګي ښوولې ده او زما عزتمندو کوم سړي نه چې خپل ښځه خوشحاله و خپل بچي ته نه خوشحاله و دا جنتي انسان دی. نو زما عزتمندو بهترین انسان هغه دی چې د خپل اهل و عیال سره ښه وي خپل بیبي سره ښه وي خپل بچو سره ښه وي. نو عرض مې دا کولو ستاسو په خدمت کې که چېرې کومې یو بیبي نه خپل خاوند خفه و دا د هغه نه معافي وغواړي کومې ښځې کومې زنانه چې د خپل خاوند نه معافي وغوښته نو د دې مخکني ټول ګناهونه معاف شو په جنت کې ورته محل تیار شو. او کوم خاوند چې د خپلې ښځې نه معافي وغوښته راځي کور کې هر رنګه حالت راځي سپور استغه سخته نرمه راځي یاره بیبي ما تا ته سهار غوسه کړې وه زه تا ته کار شوی وم یا ما تا نه څه پیډه وکړې و ګزاره کوه زه تا نه معافي غواړم ما معاف کړه په دغه ورځ باندې د دغه سړي مخکې ټول ګناهونه معاف شو. نو عزتمندو په جنت کې ورته یو محل تیار شو. او زما عزتمندو کومه ښځه چې د خپل خاوند فرمان برداره وي د خپل خاوند خوشحاله و دې ته د جنت ټولې دروازې کولو دي چې په کومه دروازه باندې ځي نو جنت ته دې لاړه شي. نو زما عزتمندو دا لږه شانتې زندګي ده خپل من چاهي زندګي پرېږدو او رب چاهي زندګي اپناو کو او په زنانو باندې خو ډېر زیات ذمه دارۍ دي د کور او د خپلو بچو د خپلې کورنۍ او دا چې د خاوند کور ته لاړ شي نو دا د مور پلار د زړه ټوکړه وي نو دې سره به ډېر په احتیاط سره خیال ساتو لکه څنګه چې خپل لور په موږ باندې ګران دا هم د چا اولاد دی. نو دغه زنانو په خدمت کې عرض دا دی چې د نبي علیه السلام د لونو د نبي لور مبارک فاطمه رضی الله تعالی عنها طرز زندګي وګورو چې په میاشتو په ورځو په هفتو به د هغې په کور کې سنو فاطمه رضی الله تعالی عنها به چې کله وړه غږل وړه به یې غږل نو دا ولې به خانت ته رسېدل یعنې دا د لوږې د وجې نه د کمزورۍ د وجې نه هغې به خپل د ټول کور کار به یې کولو. علي رضی الله تعالی عنه ته یې چرته هم ګیله نه ده کړې چې ما زه وږې ما تا زما یعنې حقوق ادا نه کو او زما عزتمندو ځکه خو د جنت خاتون جنت ویلې شوي دي په ورځ د قیامت چې دا روانه وي یعنې داسې دومره لویه هستی به ولې ني چې د نبي علیه الصلاة والسلام د زړه ټوکړه د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د عزتمندو دا نبي علیه السلام لختې جګر او هغه داسې لوږې تندې تېرۍ داسې حالات دی نو زما عزتمندو د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه بهترینه څوک ته په دنیا کې او په آخرت کې چې په ورځ د قیامت دا فاطمه رضی الله تعالی عنها را روانه وي نو الله جل جلاله طرف نه به ارشاد وشي د محشر خلکو نظرونه ښکته کوي فاطمه رضی الله تعالی عنها په پولیس رات باندې تیریږي دا دومره لوی اعزاز دا دومره لوی مقام زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها داسې ژوند تیر کړی دی چې کله د دنیا نه رخصتیږي او د مرګ وخت راځي نو علي رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ای علي زه چې مړه شم نو ما زما جنازه په تیاره کې اوچته کړه د ماښام نه پس اوچته کړه په دنیا کې په پوره زندګۍ کې زما په لمن باندې د نامحرمه سړي نظر نه دی لګېدلی زه نه غواړم چې زما په کفن هم د چا نظر ولګي. نو زنانو د پردې حکم دی هغه زنانه چې په کورونو کې جاینټ فیملی وي خپل لیور سره دی په احتیاط سره کینی ډېره مخامخ دی ورته نه کینی او زما عزتمندو د تره زوی نه د ماما زوی نه د ترور زوی نه د نامحرمه سړي نه پرده وکړو بازار ته چې ځو نو ضرورت خو نشته خو که بیا هم ضرورت راشي نو غټه بورکه په سر کو او ټوپۍ والا بورکه په سر او پړونې کې نه ځو نرۍ جامې نه اغوندو ځکه کومه زنانه چې خوشبو استعمالوي نرۍ جامې استعمالوي مټې یې پکې ښکاري او داسې حالات کې زندګي تېروي چې هغه مناسب نه وي. نو زما عزتمندو یعنې طریقه دا اختیاري چې د نورو سړو توجه دې طرف ته شي نو په دغه زنانه باندې جنت څه چې د جنت خوشبو په حرامه ده نو دا لږه شانتي زندگی ده. الله جل جلاله دې زموږ استاد ټولو د ایمان حفاظت مونږ ته نصیب کړي زموږ د لونو دې الله پاک حفاظت نصیب کړي زموږ د بیبيانو زموږ د میندو خويندو او الله جل جلاله دې هغه کورنۍ چې پکې کې جنگ شور او جګړې وي رب کریم دې دغه کورنۍ په محبت باندې رواني کړي مینه محبت او اتفاق او اتحاد الله نصیب کړي او اخیره خاتمه زموږ استاد ټولو په امان کې واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د مولانا تاج اکبر صاحب ښکلي نعتونه او بیاناتو اورېدلو لپاره تاج اکبر نعت خوان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د ثواب په نیت مخکې شیر کړئ. شکریہ.